تاسو ځان د شراب نه وساتئ. شراب او دغه شانتي هر هغه شی چې هغه نشه پیدا کوي د انسان عقل ختموي، دا ټول په ټوله څیزونه حرام دي. نبی علیه السلام مبارک فرمایي کوم شی چې نشه راولي دغه نشه راوستونکی شی حرام دی. لکه په هغه زمانه کې نشه به شراب راوسته، شراب مشهور د نشې لپاره. زمونږ دا زمانه په دې کې خو د نشې دومره څیزونه دي چې موږ ته پته هم نه لګي چې دا څیزونه نشه راولي. لکه مثال په توګه تاسو پوډر ته وګورئ، پوډر نشه راولي که نه راولي؟ د سړي عقل ختموي، د دې سړي هغه حیا او عزت ختموي. نن سبا آیس راوتي، هغه آیس نشه ده. د دې یا دا حلال شي یا دا حرام شي. دویمه وحی الله جل جلاله په سوره نساء کې آیت نمبر 43 نازل کو. الله جل جلاله فرمایل یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. اے ایمان والو چې کله تاسو نشه کوي، شراب وسکئ، تاسو د نشې په حالت کې، الله فرمایي تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ، ځکه تاسو ته پته نه لګي چې تاسو څه وایئ. تاسو مونږ په داسې کیفیت کوئ چې تاسو ته خو اندازه کېږي که نه چې تاسو څه وایئ ساتي، هغې ته نه نږدې کېږي. نو دا بې ادبي ده او د نعمت ناشکري ده. بیا الله پاک په کائنات کې داسې څیزونه پیدا کړي دي چې د هغې د استعمال نه الله منع کړي ده. هغه څیزونه الله پاک منع کړي دي. اوس یو انسان دغه څیزونو ته نږدې کېږي، کم څیزونه چې الله منع کړي دي، نو دا انسان خلاف ورزي کوي، دی نافرمانی کوي، دی د الله د حدودو ماتونکی دی. نو دا انسان په مخ د ځمکه باندې فساد خورونکی. مائده آیت نمبر 90 جی 90 نمبر آیت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الله جل جلاله د ټول کائنات تخلیق د انسان د فائدې لپاره کړی دی. دا څومره سچ مونږ تاسو ته په نظر راځي یا نه راځي، دا ټول په ټوله هر څه الله پاک د انسان د فائدې لپاره پیدا کړی دی. انسان مخدوم دی، یعنی د انسان خدمت کولی کیږي. اوس دا نور ستوري، سپوږمۍ، ځمکه، اسمانونه، هر شی الله پاک د خاص فائدې لپاره پیدا کړی دی. الله جل جلاله په دې آیتونو کې دا خبره ښیي چې تاسو به د دې څیزونو نه فایده څنګه اخلي. نو د دغه څیزونو نه انسان فایده اله اخلي چې کله دی د الله پاک بیان کړی شوي حدود معلوم کړي، چې د کم څیز الله زمونږ دپاره کم حد مقرر کړی دی. نو چې کله د یو څیز پولې معلوم شي، حدود معلوم شي، د هغه څیز نه فایده انسان په اسانۍ سره اخیستی شي. اوس الله جل جلاله انسان ته حدود ښیي، پولې ورته ښیي چې د کم ځای پورې به تاسو د دې کائنات د څیزونو نه فایده اخلئ. لکه مثال په طور په دې کائنات کې الله داسې څیزونه پیدا کړي چې دا د انسانانو دپاره حلال او پاک دي. اوس که چېرته انسانان د دغه حلالو او پاک څیزونو نه ځان ساتي، هغې ته نه نږدې کېږي، نو دا بې ادبي ده او د نعمت ناشکري ده. بیا الله پاک په کائنات کې داسې څیزونه پیدا کړي دي چې د هغې د استعمال نه الله منع کړي ده. هغه څیزونه الله پاک منع کړي دي. اوس یو انسان دغه څیزونو ته نږدې کېږي، کوم څیزونه چې الله منع کړي دي، نو دا انسان خلاف ورزي کوي، دی نافرمانی کوي، دی د الله د حدودو ماتونکی دی. نو دا انسان په مخ د ځمکه باندې فساد خورونکی جوړېږي. اوس بندګي څه ده؟ عبدیت څه دی؟ هغه دا دی چې یو انسان د مالک کائنات د هدایاتو او د رهنمایۍ مطابق د دې مخلوقاتو نه فایده واخلي. چې کوم څیز د فایدې الله پاک حکم کړی چې تر دغه ځای پورې فایده واخلئ، دا انسان به تر هغه ځای پورې فایده اخلي. او چې کوم ځای نه الله منع کړي دا انسان به د هغه ځای نه منع کېږي. اوس دې آیت کریمه کې الله جل جلاله څلور څیزونه ذکر کوي، او الله فرمایي تاسو ځان د دې څلورو څیزونو نه وساتئ، دې ته نږدې کېږئ مه، دا پرېږدئ، ځکه دا څلور څیزونه د انسان عقل بربادوي، دا څلور څیزونه د انسان دنیا او آخرت دواړه بربادوي.
او کچرته انسان دغه سيزونو ته نږدې نشي ځان د هغې نه وساتي نو دا انسان په مخ د ځمکه د ټولو نه بهترین انسان جوړیږي. الله جل جلاله څلور هغه څیزونه ذکر کوي چې دا همیشه دپاره په انسان باندې حرام دي، د څه وخته پورې نه بلکې همیشه دپاره تر څو چې دا انسان په دنیا کې دی او د دنیا دا نظام چلیږي نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسو به دغه څیزونو ته نه نږدې کېږئ. په هغې کې الله جل جلاله د ټول نه اول فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے ایمان والو، اے د ایمان دعوه کوونکو، اے قرآن باندې عمل کوونکو، انما الخمر، د ټول نه اول الله فرمایي الخمر، خمر دا شراب ته ویل کېږي چې موږ دې ته شراب وایو. عربی کې شراب ته خمر ویل کېږي، عربی کې شراب هر سکون کې سیس ته ویل کېږي او خمر د دې معنی راځي عقل پټونکی. د شراب ته خمر په عربی کې څه کوي چې دا د انسانانو عقل پټي، د انسان په عقل باندې پرده راولي. نو الله جل جلاله فرمایي چې د ټول نه اول تاسو ځان د شرابو نه وساتئ. د قرآن مجید په آیتونو کې چې غور او فکر وکړي شي دا شراب الله پاک داسې فورا په یو آیت سره نه دی حرام کړي بلکې د دې حرمت الله پاک په قلار قلار را لګړي او دا حکیمانه انداز دی. دا د ټول نه بهترینه طریقه وا ځکه د عربو خلکو د شرابو د سکو داسې رواج و لکه څنګه چې زمونږ پښتانه چې څښي او پښتانه به داسې چې نه څښي په موږ کې به چې دومره رواج نه وي لکه څومره چې په عربو کې د شرابو رواج و. وس تقریبا د اسلام 19 کال پورې شراب دا حلال و، بیا 19 کاله بعد شراب حرام شو. د ټول نه اولنی آیت د شرابو مبارکې په سورې بقره کې 219 نمبر نازل شو چې الله جل جلاله فرمایي یسألونک عن الخمر والمیسر، ای زما محبوب پیغمبره دا خلک ستانه د شرابو او د جواري په باره کې تپوس کوي. قل ته ورته ووایه فیهما اثم کبیر چې په دې دواړو کې یعنې په دې شرابو کې او په دې جواري کې ډېره لویه ګناه ده. بس اسم لفظ ذکر شو چې ګناه پکې ډېره لویه ده خو په دې آیت سره دا شراب حرام نه کړی شو. نو بعضو خلکو خیال وکړو چې حرام خو نه دي راشه سکوبئ او واقعي حرام نه. عمر رضی الله تعالی عنہ دعا وکړه اللهم بین لنا بیانا شافعا، رب العالمین زمونږ دپاره واضح حکم راولېږي د شرابو په باره کې چې یا دې دا حلال شي یا دې دا حرام شي. دویمه ولې الله جل جلاله په سورې نساء کې آیت نمبر 43 نازل کو. الله جل جلاله فرمایل یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو چې کله تاسو نشه کوئ شراب وڅکئ تاسو د نشې په حالت کې الله فرمایي تاسو مانځه ته مه نږدې کېږئ ځکه تاسو ته پته نه لګي چې تاسو څه وایئ. تاسو مونځ په داسې کیفیت کوئ چې تاسو ته خو اندازه کېږي که نه چې تاسو څه وایئ. یعنې موږ له مونځ داسې پکار دی چې موږ ته پته لګي چې موږ د الله سره څه لوظونه کوو، د الله سره څه وعدې کوو، د الله په دربار کې څه اقرار کوو. موږ خو شراب نه څکو ګورئ خو بیا هم موږ په مانځه نه پوهېږو. په موږ کې داسې ډېر کم خلک دي چې هغه د مانځه په ترجمه باندې پوهېږي، هغه د مانځه په مفهوم باندې پوهېږي، د مانځه په معنا باندې پوهېږي. الله فرمایي شراب چې وڅکئ مانځه ته به نه نږدې کېږئ. خو په دې آیت کې هم الله پاک د حرمت ذکر ورکړ. عمر سے بیا دعا وکړه رب العالمین اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافعا، الله د دې شرابو په باره کې موږ ته واضح حکم راولېږي. نو الله جل جلاله دا آیت کریمه نازل کړه. چې کله دا آیت کریمه نازل شو عمر سے بس موږ پې منع شو، زموږ دعا قبول شوه او د مدینې منورې په لارو کوڅو کې دومره شراب توی شول چې لښتي روان شول او خلکو خپلو د شرابو کټوۍ ماتې کړې، یتیمانانو هغه شراب توی کړی شول. د نبي علیه السلام مبارک نه تپوس وکړی شو ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې شرابو نه سرکه جوړه کړو. نبي علیه السلام مبارک وفرمیل سرکه یې مه جوړوئ، قصه یې خلاصه کړئ. نو چې کله حکم راغی صحابه د شرابو نه منع شول. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل ما په زمانه د جاهلیت کې هم یو قطره د شراب خپل ژبې له نه ورغلی. چا دې تپوس وکړئ دا ولې؟ دا خو عقل ختموي. مثال په طور شراب چې یو سړی وڅکي دنه خو خر جوړېږي، دی خو داسې شي چې د عقل ختم شي، دی د انسانیت په درجه باندې باقي پاتې نه شي. د شرابو د حرمت وجه هم دا ده چې دا د انسان عقل ختموي. او اسلام شریعت د انسان د عقل حفاظت کوي، د انسان د مال حفاظت کوي، د انسان د عزت او د دین حفاظت کوي. کوم سړی چې شراب څکي او د شرابو عادي، تاسو دا خبره یاد ساتئ چې دا سړی په خور او په مور کې تمیز نشي کولی. کوم سړی چې شراب څکي او دی د شرابو عادي، دا سړی د مونځ وخت نه پېژني،
دا سړی حلال او حرام نه پیژني، دا سړی د کائنات مالک نه پیژني، دی د الله نه کټ کېږي، د عقل الله پاک طرف ته نسي. په دې وجه باندې الله پاک شراب حرام کړي دي چې یو مؤمن بنده دی به شراب نه څښي. مؤمنان دا به د نشو شیزونو ته نه نږدې کېږي. او بیا شراب داسې لویه بې حیایي ده او داسې لویه ګناه ده چې نبي علیه السلام مبارک فرمایي شراب د ټولو بې حیایانو جرړه ده او شراب د ټولو ګناهونو جرړه ده. قرآن کې الله فرمایي دا شراب چې دي دا د شیطانانو یو جال دی چې کوم سړی د شرابو عادت د جوړ شو بیا د سړی نشي قلارې دی د هغې نه، د دې سړي ژوند برباد شي. دی نه بیا رب پیژني، نه پیغمبر پیژني، نه قرآن پیژني، نه دین پیژني، نه قیامت مني، نه آخرت مني، نه حساب او کتاب مني. دی قدم په قدم د الله نافرماني کوي. او مونږه داسې خلک لیدلي هم دي چې هغه د شرابو عادیانې بیا هغو عقل داسې ختم شي چې د خلکو په مخ کې کمیس او پرتوګ وباسي. د هغو عقل داسې ځای ته ورسي چې د خلکو په مخ کې بیا میچازو ته کښېني، بیا هغه نه پوهېږي چې زموږ عقل څه شو څه نه شو. نو الله جل جلاله فرمایي په تاسو باندې شراب دا حرام کړی شوي دي. او نبي علیه السلام مبارک دا هم فرمایلی دي د شرابو څښون کې دا داسې دی لکه دی چې د لات او د عزا عبادت کوي. د شرابو څښون کې دا داسې دی لکه دی چې د بوتانو عبادت کوي. او د شرابو څښون کې الله مغفرت نه کوي. لکه په دې کال کې داسې مختلفې شپې راځي چې په هغه شپو کې الله د هر قسمه ګناهګار مغفرت کوي. لکه د لیلة القدر شپه ده، د شو قدر شپه ده، خو په دغه شپو باندې الله پاک د عادتي شرابي مغفرت نه کوي. ځکه دا عادتي شرابي دی د رجوع او د توبې اراده ده نه یې کړي، ځکه د عقل ختم شوی، د عقل کار پرېښودی. نو الله جل جلاله فرمایي د ټول اول تاسو ځان د شرابو نه وساتئ. نو شراب او دغه شانتې هر هغه شی چې هغه نشه پیدا کوي د انسان عقل ختموي دا ټول په ټوله څیزونه حرام دي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي کوم شی چې نشه راولي دغه نشه راوستونکی شی حرام دی. لکه په هغه زمانه کې نشه به شراب راوسته، شراب مشهور د نشې لپاره. زمونږ دا زمانه په دې کې خو د نشې دومره څیزونه دي چې موږ ته پته هم نه لګي چې دا څیزونه نشه راولي. لکه مثال په طور تاسو پوډر ته وګورئ، پوډر نشه راولي که نه راولي؟ د سړي عقل ختموي، د دې سړي هغه حیا او عزت ختموي. نن سبا آیس راوتي، هغه آیس نشه ده، د دې نه علاوه څه مطبعات دا نشه ده، نور دا نوي ځوانان څه ګولۍ او څه شربتونه میلاو کړي د هغې نه نشه حاصلوي. الله فرمایي دا ټول په تاسو باندې حرام دي. ولې حرام دي؟ ځکه الله فرمایي ستاسو عقل به ختم شي، او کله چې د انسان عقل ختم شي دی بیا الله نه پیژني. او کوم کس چې الله نه پیژني دی په مخ د ځمکه باندې ډېر لوی فساد پیدا کوي او په مخ د ځمکه باندې ډېر لوی فساد خوري. او د نشو څیزونه الله دې معافي وکړي دومره زیات شوي دي چې یو تقریبا یو هفته مخکې مې یو ویډیو کته، زما تر اوس ویلې بره د ګاشکور دی، نو هغه یو ویډیو کړې ده او د هغه علاقې یو مشهوره علاقه ده، هغه یاد کړي او په هغې کې یو جومات یاد کړي. وایي زه هغه جومات ته ختې ومه، د هغې جومات په محراب کې او د هغه جومات په منبر کې آیس پراته و، خلکو په جومات دننه آیس خرڅول. سوچ کوئ د نشې څیزونه زموږ د تعلیمي ادارو ته دننه لاړل. یو مور پلار د خپل زړه ټوکره د ځان نه جدا کړي او د اعلی تعلیم دپاره یې هاسټل ته ولېږي. هغه بچی چې هلته لاړ شي هغه د نشو عادي شي او په نشو باندې شروع وکړي، د هغه نه د زمانې بهترین سړی جوړ نه شي، د هغه نه د زمانې د ټول نه ګڼکپ جوړ شي او د مور پلار هغه ارمانونه یې ټول په سیند باندې لاړ شي. او د دې خرڅونکي څوک دي او د دې راوړونکي څوک دي؟ هلته هغه ایس ایچ او صاحب کړي، ایس پي صاحب راغلی که نه؟ وایي تاسو زما ملګرتیا وکړئ. عقل حیران دی دې ته چې لکه ستا غاړې ته ټوپک پروت دی، ستا سره طاقت دی، ستا سره فوج دی، ستا سره ټولې ادارې دي، دا شی راځي څنګه او بیا دا شی خرڅېږي څنګه او دا شی خلک استعمالوي څنګه؟ ته چې زموږ ته وایې چې لکه زما ملګرتیا وکړئ دا ټوپک دې موږ له راکړه، بیا به موږ تا ته وښایو چې خلک د دې شي نه معاشره څنګه پاک کوي. د طاقت خاوند ته یي او عهده ستا په لاس کې ده، ټوپک ستا په لاس کې دی او دی وایي زما ملګرتیا وکړئ. ما کسان دلته یې ټیک ده موږ به یې دې ته وښیو چې پلانکې ونیسه او دا پلانکې ونیسه، دی به یې سبا بیا راپرېږدي، د هغه دښمني به زما سره جوړه شي. ځکه دی خو بیا زموږ حفاظت نشي کولی. نن دی به مینګولی سبا په خواځخیلی، سبا په خواځخیلی کې دی بل ځای په مټه کې دی ماله غویمه جوړوي، ماله د کور شر جوړوي، موږ یو بل له په جنګ او په پرزولو باندې ورولي، سره د طاقت دی راځي په جومات کې خلکو ته مینت کوي، وایي زما ملګرتیا وکړئ. نو ستا په دې وخت خو د خدای اور ولګوي چې ستا د عهدې مالکې او طاقت درته الله درکړی دی او د هغې باوجود د خلکو د سوال کې زما ملګرتیا وکړئ. نو یاد ساتئ چې هر نشاور شی د رب العالمین فرمان دا دی چې دا حرام دی، ځکه دا معاشره بربادوي، معاشره تباهۍ طرف ته بوځي او د معاشرې د خلکو هغه ژوند ختموي او د ژوند نه خوشحالي وباسي. او د دې راوړونکي او خرڅونکي موږ ټول یو خلک یو، دا چې دا که نه ده هر سړی ځان ننګاره کوي، وایي کېږي به مړه زما زوی دې بچ دی. یاد ساتئ کله چې وبا عام شي که نه او ګناه عام شي دا هر کور ته ننوځي، هر ماشوم په دې کې ککړ کېږي. او بیا زموږ دا نوی کلي خو په دې څیزونو کې ډېر مشهور دی، مخکې دونه نه و خو چې دغه شی جوړ شوی که نه دغه تاڼه
او دوی مونږه مخنیوي کوو. هغه شی دومره عام شوی دی چې په هر کوڅه کې نشیان دي او په هر کوڅه کې هغه پوډریان دي او په هر کوڅه کې هغه آیس والي دي. د رب العالمین حکم دار چې دا د نشي دا شیزونه په تاسو باندې حرام دي او هر سړی به د خپل وس او د طاقت مطابق د دې شی مخنیوي کوي. د جماعت نه به د جماعت مولوی صاحب په منبر او په محراب کې وینا کوي چې دا حرام دی، خو د طاقت خاوندان د ټوپک په زور باندې به دغه شی ختموي. ځکه شراب داسې شی دی چې عقل بربادوي. صحابه او د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې چا چې به شراب وڅښل هغو ته به اتیا کوړې ورکول، هغه به وهل، د هغې سزا اسلام مقرر کړې ده. نو ټول اول الله فرمایي چې په تاسو باندې دا شراب چې دی دا حرام دي. او دویم نمبر الله فرمایي والمیسر او جواری. نمبر ایک شراب او دویم څه شي جواری. ځکه شراب عقل بربادوي او جواری مال بربادوي. د جواری ډېر قسمونه دي. پخوا به د جوارۍ یو قسم دوه، اوس د جوارۍ دومره قسمونه دي که نه چې د سمو سمو خلکو بچي په جوارۍ کې مبتلا دي. او بیا خاص کر دا موبایل چې راوتی په دې باندې چې دا څومره آنلاین ګیمونه کېږي دا ټول په ټوله جواري ده. په دې باندې ټریډینګ خلک کوي، دا ټریډینګ جواري ده. په دې باندې خلک د کرنسۍ آنلاین کاروبار کوي، دغه آنلاین کاروبار دا ټوله جواري ده. او موږ ولیدل هم چې د دې موبایل د ګیمونو د وجې نه او د دې د ټریډینګونو د وجې نه د دې د کرنسیانو د وجې نه خلکو د خپل مال نه لاس وینځو، او چې د مال لاس وینځو بیا ورسره بله لاره او خودکشي وکړه. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي چې تاسو ځان د دې نه وساتئ. لکه مثال په طور پخوا جواري څه وه؟ پخوا جواري دا وه چې خلکو به ټکټونو کار کوو، لاټرانې به وي. نو لاټري هم جواري ده. مثال په طور ټکټ به خرڅېدو، ما به هم فصل واغست، بل به هم فصل واغست، زما هغه به تش راوخته، بل ته به په هغه ټکټ باندې د 200 روپو شی راوخته. دا جواري وه. یا مثال په طور نن سبا خلک دا بانډونه اخلي، دا بانډونه دا هم جواري ده. ځکه دا بانډ دا پیسې ته قرض ورکړي هغه له هغه ستا به پیسو باندې کار کوي، کاروبار کوي او تا ته د هغې سود درکوي او کم قرض چې فایده راکاږي. نبي علیه السلام مبارک فرمایي دا حرام دي. او بیا په بانډونو کې پیسې راوخیږي، انعام ورته خلک وایي، بیا به جومات ته کارپېټ والي، خلک به پلان کې ډېر ښه سړی جومات ته یې کارپېټ واغست، ای خدای غر کړي ستا دا کاروبار خراب و، تا چې دا کوم شی کوي دا حرام دی. د جوارۍ په پیسو د جومات ته کارپېټ واغستو، په هغه کارپېټ باندې چې خلک لمونځ کوي لمونځ یې نه کېږي. ځکه د مانځه لپاره شرط دا دی چې پاکوالی د ځي فرض دی. پاکوالی د ځي یوازې دا نه چې غولی او مچاج وپېنئ، وینه وپېنئ، ګندګي وپېنئ. پاکوالی د ځي دی چې دا شی به یې په حلالو روپو اخیستی. دلته به یې بانډونو کې پیسې بندي کړي او بانډ کې به یې نمبر راوخیږي، پیسې به ورته میلاو شي، دی لاړ شي حج ته او دی لاړ شي عمرې له. خلک وایي پلانکۍ ډېر خوش قسمته دی حج یې وکړو، پلانکۍ ډېر خوش قسمته دی عمرې له، هغه تباه شوی، دلته هم تباه و، هلته به هم د خدای لعنت ورېږي. ځکه یو شی چې الله حرام کړی دی نو ته الله پاک ته حرام شی څنګه ورکوې؟ الله وایي ستا دپاره حرام دی او ته په هغې حرامو روپو باندې جومات له کارپېټ ولې؟ الله وایي ستا دپاره حرام دی او ته په هغې حرامو روپو روانېږې حج له ځې، په هغه حرامو روپو باندې روانېږې او عمرې له ځې. نو په دې وجه باندې د حجیانو تعداد سوا شو، د عمرو والا تعداد سوا شو، خو د سړي زامن پکې ډېر کم دي. داسې نه که نه ده؟ تللی به یې حج له هلته مونځ نه کوي، دلته چې راشي د هفتې پورې جومات ته نه راوځي، لکه جومات ته ولې نه راوتی؟ وایي ما وایي چې دا خلک به مې دلته خواله راشي نو خرمه به هم وخوري اوبه به هم وڅکي. په خدای دې په غر کېدو غر کا خرما اوبه ضروري که ستا لپاره مونځ ضروري دی. څنګه چې په تا مونځ فرض و دغه شانتې د باندې حج فرض و، نو دی به په جاز کې مونځونه ورکړي، دلته به راشي بیا به مونځونه نه کوي او د ګناه سره ډک تللی حج له او د ګناه سره واپس د حج نه راشي. یو عالم څخه نکلنه خبره وی د یو سړي د حج د قبلېدو علامه دا ده چې د دې انسان ته به د توبې توفیق میلاو شي. دی چې حج نه نه وتلی ګناهونه یې کول، مونځ یې نه کوو، تلاوت یې نه کوو، نیک اعمال یې نه کول. دی چې حج له لاړ او دی راغی، دی د جومات په مخکې صف کې مونځ کوي، د نیک اعمالو پابندي کوي، اخلاق یې ښه شو، معاملات یې ښه شو، تاسو ګواهي ورکوئ چې الله یې حج قبول کړی. خو دی لاړ حج له او د حج نه راغی بیا جومات په کاڼو ولي او د عمرې نه راغی بیا جومات په کاڼو ولي او بیا نه مونځ پېژني، نه ذکر پېژني، نه تلاوت پېژني، نه ښه اخلاق پېژني، بلکې ښه په ګڼ کپۍ کې لګیا دی. وایي تاسو ګواهي ورکوئ چې دا سړي دې سړي حج او عمرې نه قبوله شي. نن سبا زموږ دا قسم دغه ده، ځکه د حجونو نه خلکو رواج جوړ کړو که جوړ نه کړو او د عمرو نه خلکو رواج جوړ کړو. نو الله جل جلاله فرمایي دویم نمبر والمیسر چې په تاسو څه شی حرام دی؟ چې جواري حرامه ده. نو لاټري څه شی ده؟ چې جواري ده او د آنلاین کاروبارونه د ګیمونه په دې کې اکثر دا جواري ده. که تاسو خیال کړئ زموږ د ماشومان ټیکان کوي که نه کوي؟ دا ټیکان هم جواري ته ګورئ. خو زموږ خلکو د دې خبرې علم نشته. مشران ته پکار دی چې خپل کشران د دې څیزونو نه منع کړي چې لکه دا شی بدي، دا په اسلام کې ناروا دی، دا ناجایز دی، دې ته جواري ویلی شوي دي. یا پخوا به خلکو په مالټو کې ګلونه وال هم جواري وه. یا اوس نن سبا خلک شرطونه لګوي، هلکه تاش کوو یا لډو کوو، چې چا وبیلله نو هغه به په مونږ باندې ډوډۍ خوري، چې چا وبیلله هغه به بوتل راوړي، هلکه هغه شرط په شرط باندې میچ دی، چې چا وبیلله هغه مونږ چکر له بوځي. دا ټولې د جواري قسمونه دي. همو خلکو ته پته نشته. نو د خو جوارګر هغه ښکاري چې ښکاره جواري کوي.
موږ ته جوارګر هغه ښکاري چې صرف په څو څیزونو کې جواري کوي، نور د جواري ډېر قسمونه دي او اکثر خلک دغه جواري په دې قسمونو کې اخته دي او د خلکو ته پته هم نشته. نو ځکه اسلام حکم دار چې تاسو اسلام هغه د اسلام احکامات معلوم کړئ د پاره دي چې تاسو ته ژوند اسان شي. لکه فرعون ډېر غټ جوارګر تاسو ته ما ویلو کنه چې فرعون به جواري کوله، نو مور به منع کوي بچی مه کوه. نو فرعون دومره په جواري کې کنګال شو چې خپل کمیس پکې وبېلو، صرف پرتوګ ورته پاتې شو. په پرتوګ باندې جواري کوله، مور ورته بچی مه کوي پرتوګ نه هم خلاص شي. وینا نه یا خو به باچا شمه او یا به خلک غر شمه، خبره به خلاصه شي. نو باید پرتوګ چې جواري وکړي نو پرتوګ په جواري کې وبېلو. کله چې کم سړی په شراب عادت شي او په جواري باندې عادت شي نو بیا به د دې شي نه واپسې ممکن نه ده. که ممکنه ده نه ده ممکنه، یا ځان ورکړي خودکشي وکړي یا په دغه ګناهونو کې نور هم ککړ شي. نو دریم نمبر بیا الله فرمایي والانصاب چې تاسو هغه ځان د بت پرستۍ نه وساتئ، د بوتانو عبادت مه کوئ، د بوتانو په نوم باندې څیزونه مه ذبحه کوئ، د غیر الله په نوم باندې څیزونه تاسو مه حلالوئ. الله فرمایي دا هم حرام دي. اصل په دې آیت کریمه کې دوه څیزونه بیانول دي، یو شراب او بل جواري. خو دا بت پرستي ورسره الله د دې لپاره ذکر کړه چې دا شراب او دا جواري دا د بت پرستۍ په شانتې لویه ګناه ده، دا ډېره لویه ګناه ده الله فرمایي. او دریم نمبر څلورم نمبر الله فرمایي والازلام. ازلام دا د غچو په ذریعې سره هغه پال معلومولو ته ویل کېږي. خپل قسمتونه به د مکې مکرمې مشرکانو معلومول، د هر بت سره خواته به یو تیلۍ پرته وه، پای کې به غشي پراته وو، په څه باندې به یې لیکلی چې دا کار وکړه، په څه باندې به یې لیکلی چې دا کار مه کوه، څه به خالي وو. نو دوی چې به یو کار کوو نو لاول به د بت په نوم باندې یو شی خیرات کړو، بیا به هغې بت ته سجده وکړه، بیا به یې غشی راویستو. که په هغې باندې به یې لیکلي چې دا کار وکړه نو دوی به کار کوو، وایي به دې کار کې خیر دی. که په هغې به یې لیکلي چې دا کار مه کوه، هلکه وایي تباه کېږي، وایي دا کار به نه کوو. او که یو غشی به راووت په هغې به هېڅ هم نه وو، وایي هلکه وایي زمونږ دا بت چې دی که نه زمونږ دا خدای وایي دې څه چانده غواړي او دې څه صدقه غواړي، د هغه په نوم به یې چنده ورکړه، صدقه به یې ورکړه، بیا به یې تیلۍ ونغوله، بیا به یې د هغې نه غشي راویستل. یا داسې به یې کول چې کله به سهار کار له تلل، سفر له به تلل، د کور نه به راووت یو ګټه به یې راواخېسته، د کور مخې ته ونه وه، هغه ونه به یې په کاڼي باندې ویشته، د هغې نه به مرغۍ پاڅېدې که ښي طرف ته به روانې شي وایي زه په دې کار کې خیر شته، او که ګس طرف ته به روانې شي په دې کار کې خیر نشته. یا اسلام مطلب دا چې لس کسان به راجمع شو، پیسې به یې راجمع کړي، په هغې باندې به یې اوښ واغېستو. نو په کار دا و چې لس حصې کړی وې او هر کس ته یوه یوه حصه ورکړی. نه داسې نه کوو، کعبه کې اووه غشي ایښودي، پای اووه غشو باندې به یې په څو باندې یوه حصه ولیکله، په څو باندې به یې دوه ولیکلې، په څو باندې به یې درې ولیکلې، څه به یې خالي پرېښودل. چا چې به غشي راویست که د هغې په هغې باندې به یوه حصه وه هغه ته به یوه ورکړه، چا به راوست هغه ته هغې به دوه حصې ته به یې دوه ورکړې، بل به ترې پاتې شو، د بل په نوم به یې راوست هغه خالي وه هغه ته به درسره وروسته شی میلاو شو. نو الله جل جلاله فرمایي چې دا هم حرام دي په تاسو باندې، تاسو دا مه کوئ. ولې؟ الله فرمایي رجسون، دا پلیتي ده او ګندګي ده. وایي رجس څه دی؟ الله فرمایي شراب، جواري او بت پرستی او په غش باندې بال معلومول، الله فرمایي دا ګندګي ده. وایي رجس چې دی که نه دا د انسان ګندګي ته ویل کېږي. په ګندګیانو کې د ټول نه ناکاره ګندګي دا د انسان ګندګي ده. نو الله هم فرمایي چې دا شراب دا ګندګي ده، دا جواري الله فرمایي دا ګندګي ده، دا بت پرستی الله فرمایي دا ګندګي ده، دا د غشو په ذریعې سره قسمتونه معلومول الله فرمایي رجسون دا ګندګي ده. او دویم الله فرمایي من عمل الشیطان، دا د شیطان عمل دی. چې شیطان عمل شو نو چې کوم سړی کوي دا خو د رحمان بنده نشي جوړېدی بلکې دی به نافرمانه جوړېږي. نو ځکه الله فرمایي رجس من عمل الشیطان، چې دا د شیطان عمل دی نو څه پکار دي؟ الله فرمایي فاجتنبوه، نو ځان وساتئ د دې نه. اجتناب معنا چې پرېږدئ هم او ځان ترې لرې وسوئ، دې ته نږدې کېږئ هم نه، ځکه د دې په نزدېکت کې نقصان دی. شراب څښونکي باندې د الله لعنت ورېږي، په شراب راوړونکي باندې د الله لعنت ورېږي، د شرابو په جوړونکي باندې د الله لعنت ورېږي، د شرابو په خرڅونکي باندې د الله لعنت ورېږي. الله فرمایي فاجتنبوه، ځان ترې وساتئ. ولې؟ لعلکم دپاره دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. ځکه کوم سړی چې دا شیزونه پرېږدي دته په دنیا او په آخرت دواړو کې کامیابي نصیب کېږي. نو الله پاک د دغې څلور څیزونو نه منع وفرمیله، الله دې عمل کول توفیق راکړي. یا ایها الذین آمنو، اے د ایمان خاوندانو، انما بشک یقینا خبر دا د بلنه دا الخمر چې دا شراب، والمیسر او جواری یعنی لاټریانې، والانصاب او د بوتانو عبادت یا بت پرستی، والازلام او د غشو په ذریعې سره قسمتونه معلومول، رجسون دا ګندګي ده، من عمل الشیطان دا عمل د شیطان دی. فاجتنبوه، نو ځان وساتئ د دې نه، لعلکم دپاره د دې تفلحون چې تاسو کامیاب شئ.